Bismillahir Rahmanir Rahim. Today our new topic is synthetic applications of Grignard's reagent or chemical reactions of Grignard reagent or reactivity of Grignard reagent. نن ډېر امپورټنټ ټاپک دی. دې ټاپک باندې پوهېدل ځکه پکار دي چې که مخکې موږ ځو د الکوهلز پریپریشن وایو، پرایمري الکوهل، سیکنډري الکوهل یا ټرشري الکوهل، هغه هم د ګریګناټ ریجنټ د ریاکشن نه تیاریږي. که موږ چپټر 19 کې پریپریشن آف الډیهایډز یا کیټونز وایو نو هلته به هم دا ریاکشن یوز کیږي. داسې چپټر نمبر 20 کې پریپریشن آف کاربوکسیلیک ایسیډز دا هم د ګریګناټ ریجنټ نه تیاریږي. نو چې یو ځل دا یاد کړئ نو مزید به ډیر زیات ریاکشن د دې سره ریلیټډ دي. نو ټاپک یا هیډینګ زمونږ دی سینتھیټک اپلیکیشنز. سینتھیټک سینتھیسس تیاری ته وایي. اپلیکیشنز of Grignard's reagent. Grignard's reagent. یا دې ته موږ هیډینګ لیکلی شو امپورټنس آف Grignard reagent. سینتھیټک اپلیکیشن مطلب دا چې د سینتھیسس په لحاظ سره د تیاری په لحاظ سره د Grignard reagent پیدې سوي. مطلب د دې نه موږ کم ارګینیک کمپاوند نور تیارولی شو. نو سینتھیټک اپلیکیشن څخه نور اصل کې دا کیمیکل ریاکټیویټي ده. Grignard reagent جنرال فارمولا RMGX انتهایی ریاکټیو ارګینیک کمپاوند دی، ارګینو میټالیک کمپاوند دی. مین ریزن دا دی چې دې کې میټل ایټم شامل دی. metal is more electropositive as compared to halogen as well as alkyl carbon. په هیلوجن با پارشل نیگیټیو چارجی، په الکایل کاربن به هم پارشل نیگیټیو چارجی. یو خبره به یاد ساتئ چې څومره د دې کیمیکل ریاکشنز دي نو پولریټي په دواړه بانډز کې شته. الکایل کاربن میګنیشیم بانډ هم پولر دی، میګنیشیم هیلوجن بانډ هم پولر دی. خو دې ځای کې د میګنیشیم او د هیلوجن الکترونیګیټیوټي ډیفرنس زیات دی. نو دا بانډ زیات پولر دی، سترانګ دی، او دا بانډ لیس پولر دی، ویک دی. نو چې څومره د دې کیمیکل ریاکشنز دي نو په هغه ریاکشنز کې به دا بانډ بریک کیږي. په ټول ریاکشنز کې به دا بانډ بریک کیږي ځکه چې دیس از ویک ون ایز کمپیر ټو دی ادر ون. دا ویک دی، پولریټي کمه ده. فرست ون په سینتھیټک اپلیکیشنز کې مونږ وایو the Grignard reagent reaction with aldehydes. Reaction with aldehydes. The aldehydes sara the chemical reactions. Aldehydes general formula the are CONH. This is the general formula for aldehyde. देखिए यो exceptional case दे. Exceptional case आगे दे چې هغه کې R گروپ نشته. دا جنرال فارمولا نه اوبه کوي. هغه ته فارمالډیهایډ وایي. دې ځای کې هایدروجن دی خو الډیهایډ ګروپ پکې دی او ټوټل ریاکټیویټي ډیپینډ کوي په الډیهایډ ګروپ باندې. نو یو ایکسپشن شته چې هغه جنرال فارمولا نه اوبه کوي او هغه دی فارمالډیهایډ. فارمالډیهایډ فارمولا دا HC ډبل بانډ ONH. خو باقاعده په دې سایډ یا په دې سایډ الډیهایډ ګروپ دی کې موجود دی او ریاکټیویټي په فنکشنل ګروپ باندې ډیپینډ کوي. دا یو به ایکسپشنلی کلیر ده. لیکو ردی ریاکشن. نو فرست ون ریاکشن د فارمالډیهایډ سره RMGX الکایل هیلایډ دی. د R په ځای ولیکئ CH3. بیا MG میګنیشیم میټل به په خپل ځای لیکئ، بل میټل به نه لیکئ. ګریګناډ چې کوم کمپاوند ارګینو میټالیک کمپاوند ډسکور کړی دی، پریپیر کړی دی، هغې باقاعده میګنیشیم میټل دی. نو میګنیشیم به په خپل ځای لیکئ. وسره هیلوجن ایټم یو کین رایټ برومین، iodine and chlorine. Anyone تاسو لیکلی شئ. Polarity magnesium partial positive
alkyl carbon partial negative. The this reaction the formaldehyde. Very important topic there, dear Ziyad. देखिए further बस्ता सो 7-8 times दा organic chemistry की use कीगी. दलती हम polarity था. कार्बोनाइल कार्बन के कार्बन पार्शियल पॉजिटिव, ऑक्सीजन पार्शियल नेगेटिव. प्रोडक्ट बस से जुड़ेगी, एडिशन प्रोडक्ट में जुड़ेगी. एडिशन प्रोडक्ट डासे द दी नेगेटिव नबा एरो ड्रा कई दे पॉजिटिव था और द आगे नबा एरो ड्रा कई दे होता. एरो हमेशा नेगेटिव टू पॉजिटिव. द दी एरोज मतलब न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन देने ओल्ड बॉन्ड पे ब्रेक कीगी. मतलब का ऑक्सीजन न्यू बॉन्ड जोड़ेगी दा पाई बॉन्ड बा ब्रेक कीगी, द्वारा इलेक्ट्रॉन बा ऑक्सीजन तक शिफ्ट कीगी. कार्बन बा फुल पॉजिटिव पाती कीगी. कदा कार्बन न्यू बॉन्ड जोड़ेगी दा मैग्नीशियम सर बे ओल्ड बॉन्ड ब्रेक कीगी. हेटेरोलाइसिस बा कीगी, द्वारा इलेक्ट्रॉन बा कार्बन तरफ ता शिफ्ट कीगी. प्रोडक्ट अवल स्टार्ट पर रकम जेना रही CH3 अवल दावली कही CH3. नेक्स्ट द एरो मतलब दे न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन. चा सरा कार्बोनाइल कार्बन सरा द न्यू बॉन्ड्स कार्बोनाइल कार्बन. कार्बोनाइल कार्बन कनेक्ट दे लेफ्ट एंड राइट तार दो हाइड्रोजन सरा न दा यो हाइड्रोजन शो और दाई बल हाइड्रोजन शो. कार्बोनाइल कार्बन के बाद बॉन्ड ब्रेक शी कम ची पाई बॉन्ड है वीक बॉन्ड है दा ब्रेक शी और दोनों इलेक्ट्रॉन पर शिफ्ट शी टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन. मतलब जमादार है शिरा बॉन्ड सिंगल पातिश ऑक्सीजन. ऑक्सीजन नमंग एरो ड्राकड़े दे मीथाइल कार्बन था. इट मीन्स ऑक्सीजन में न्यू बॉन्ड जोड़ई दे अल्काइल कार्बन सरा दा बे न्यू बॉन्ड शी एम द ऑक्सीजन सॉरी ऑक्सीजन नबा एरो चर्च ड्राके वही मैग्नीशियम था नेगेटिव टू पॉजिटिव दा बशी Mg और सारा ब्रोमीन कनेक्ट. सिंपल एडिशन हो शो. These are called addition products. उस बस को कंपाउंड लाने दे जोड़ द देबा एसिड हाइड्रोलिसिस को प्योर वाटर न करंट न पास कीगी न देता बा ऐड को वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड. लक्षण एसिड बा ऐड को चिदा वाटर गुड कंडक्टर शी और अब शी H2O. वाटर की हम पोलरिटी दा हाइड्रोजन पार्शियल पॉजिटिव, ऑक्सीजन पार्शियल नेगेटिव. द पार्शियल पॉजिटिव दे मेटल दे ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव दे पार्शियल नेगेटिव. उस बदासी वो कही एरोस द देना एरो ड्रा कही दे पॉजिटिव था. हाइड्रोजन बल्ती लाल इन द पाम ऑफ हाइड्रोजन आइन और द देना एरो ड्रा कही देता. नो समझ सर बा फाइनल प्रोडक्ट जोड़ शी. फाइनल प्रोडक्ट बस सही अवल बदा सेटअप लिखी CH3 बिया द दे कार्बन सर दो हाइड्रोजन दी कप दे अंदाजी लिखी उका डारी की लिखी CH2 तो दे कार्बन सर बरा सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन दे अमी वली को स्ट्रेट में वली को यो चीज दे. ऑक्सीजन बा न्यू बॉन्ड जोड़ई द हाइड्रोजन सरा हाइड्रोजन बा द वाटर न शिफ्ट की इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन आइन और देसे के बाद हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक कीगी. द्वारा इलेक्ट्रॉन में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन तो शिफ्ट कीगी दब हाइड्रोक्साइड आइन शी दगा हाइड्रोक्साइड आइन ब न्यू बॉन्ड जोड़ई द मैग्नीशियम ब्रोमाइड सरा नो प्लस MgBr दा पहपल जे द एरो मतलब न्यू बॉन्ड है मैग्नीशियम सरे बॉन्ड जोड़ दा कंपाउंड जोड़. दिस कंपाउंड इज अल्कोहल डायरेक्ट पदी की OH ग्रुप शता हो अल्कोहल की दा OH ग्रुप कनेक्ट दे प्राइमरी कार्बन था नो दिस इज प्राइमरी अल्कोहल जोड़ी की बा प्राइमरी अल्कोहल नो दर दिस सिंथेटिक एप्लीकेशन शो द सिंथेसिस पर लिहाज सरा चिस्सों की जोड़ को प्राइमरी अल्कोहल नो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इज यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल और पर नेक्स्ट चैप्टर की चिकलमंग अल्कोहल पिनोल और ईथर जुआयु प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल टॉपिक बई उम्दा रिएक्शन में रिपीट कीगी. सेकंड वन कमंगा अकॉर्डिंग टू द फार्मूला एल्डिहाइड वालू आर पकी मेंशन को CH3 वालू मैकेनिज्म बिल्कुल सेम टू सेम मैकेनिज्म बस सेम टू सेम ही दे आर पजेली का CH3 अवल ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बोली गई CH3 बिया Mg व सरा ब्रोमीन दायो और दलती दा आर पजे एल्डिहाइड की दा आर पजे CH3 वालम CH3 बिया C डबल बॉन्ड O. नेक्स्ट वसरा हाइड्रोजन एसिटल्डिहाइड में वागस दलती फॉर्मल्डिहाइड दे और दा बिया एसिटल्डिहाइड दे दायो मैकेनिज्म बिल्कुल सेम टू सेम क्लियर दा इलेक्ट्रॉन बस शिफ्ट शी अवल पोलरिटी ने स्टार्ट वाले दा पोलरिटी दा बिया दा बॉन्ड शिफ्ट कीगी
دا پازیټیو او دا نیگیټیو. کلیئر؟ د دې نیگیټیو نه ایرو ډرا کوي دی ته بالکل سیم ټو سیم، د دې نه ایرو ډرا کوي الته دام سیم ټو سیم. چې کم ایډیشن پروډکټ جوړیږي هغه هم سیم ټو سیم، خو صرف دې باندې ځان پوهوي دا CH3 دی نو this one will become CH3. نیکسٹ چا سره بانډ جوړ کو؟ کاربن سره. کاربن چا سره کنیکټ دی؟ CH3 سره. او بل سره څوک دی؟ هایدروجن. دا سره هایدروجن شو او دا سره CH3 شو. دا پابندی نشته چې CH3 دی خو رتی بل طرف ته ملیکا، بس اٹیچمنٹ دی. د دې کاربن دا پای بانډ بریک شو، سنگل پاتې شو. اٹیکې په چارې په میګنیشیم، میګنیشیم سره به نیو بانډ جوړوي Mg او میګنیشیم کنیکټ دی برومین سره بالکل سیم ټو سیم. اگین this compound has the polarity ځکه چې میټل او نان میټل بانډ دی، لیس الکترونیګیټیو مور الکترونیګیټیو بانډ دی. اگین هایدرالیسس خو ایسڈ هایدرالیسس دا به شي H2O. پولریټي شته، سٹارټ پر پولریټي نه لای، بیا به دا بانډ رستو بریک کیږي. اکسیجن سره لون پیر هم شته داسې، او دلته به دا یو دی باندې ټیک بالکل هغه میکانیزم څه چینجز پکې نشته، دا هغه ریپیټیشن دی. اول دا ولیکئ CH3. نیکسٹ C، د C سره باقاعده H شته کمباین ولیکئ، رائټ ته سره CH3 شته دا شو، بره سره سنگل بانډ اکسیجن دی دا یو شو. اکسیجن د واټر نه پروټون واغس هایدروجن آین OH او پلس. نیکسٹ MgBr په خپل ځای میګنیشیم بروماید OH ګروپ دا غي سره بانډ جوړ کو. دا کمپاوند دی دا یو دی یاد دی هایدروکسی میګنیشیم بروماید دا یو. خو دې کمپاوند ته وګورئ، this carbon is secondary carbon because it is further attached to two other carbon atom. This is OH group alcohol دی، خو په دې ټیم کې OH group connect دی secondary carbon تھا نو this is secondary alcohol 2 degree alcohol. Again this is the importance of Grignard reagent that it is used for the preparation of secondary alcohol. Next راځو third one reaction تھا د کیټون سره reaction لیکو. ketones دا two reactions شو بل ketone has the general formula of RCO او R prime هماغسته شي، مطلب د کاربونایل گروپ نه لیفت او رائٹ تا بدوا الکایل گروپ سی کاغذ سیمیلر دی که ډیفرنٹ دی، که یو الکایل دی که یو ایرایل دی، ایرومیټک هم کیدی شي. کلیر ده؟ اول ولیکئ Grignard reagent CH3 MgBr mechanism will be repeated same to same. Next بیا ولیکئ کیټون، د R په ځای ولیکئ سمپل میتایل گروپ سمپل موسٹ C ډبل بانډ O او رائٹ ته R گروپ دی هغه هم CH3 ولیکئ داسې. کلیر ده؟ بیا پولز کریټ کوي، پارشل نیگیټیو with respect to carbon دا پارشل پازیټیو او پارشل نیگیټیو. سیم ټو سیم ریپیټیشن که په دغه دوه نه پوه شوي دې باندې ځان پوهه کوي. دې سره لون پیر همي اٹیک کوي، په دې الکترون ډیفیشنسي راځي، پای الکترون دواړه هلته شفټ کیږي، د هغه پازیټیو چارج نیوټرلایز کوي او د دې نه به ایرو ډرا کوي دی ہوتا بالکل سیم ټو سیم، سیس چینجز پکې نشته. ایډیشن پروډکټ به جوړیږي، څنګه به جوړیږي؟ اول به دا CH3 ولیکئ CH3 چا سره بانډ جوړ کړه؟ د کاربن سره. د دې کاربن انوایرمنٹ لیفت رائٹ ته دوه میتایل دي، یو خو به رائٹ ته ولیکم، لیفت سایډ خو دی اکوپای کنو باټم ته ولیکئ CH3. بره سره سنگل بانډ اکسیجن پاتې شوی دی، اکسیجن اٹیک کړی په میګنیشیم باندې، میګنیشیم سره نیو بانډ جوړ کړی، میګنیشیم آلریډي کنیکټ دی برومین سره. ایډیشن پروډکټ بالکل داغه بشان ایسڈ هایدرالیسس بس دیتا ایسیډیفائڈ واټر وای، دیتا ایسیډولیټډ واټر وای. ایسیډولیټډ پارشل نیگیټیو پارشل نیگیټیو ریپیټیشن اف دیز ایروز دا هایدروجن آین بالی پروټون بالی او دا به میګنیشیم سره نیو بانډ جوړي.
सेट अप बानी ځان پوهې کوي CH3 C CH3 straight line CH3 C او CH3 clear کته CH3 دا سره کنیکټ شو بره اکسیجن اکسیجن د واټر نه پروټون واغس هایدرولیټیک ریاکشن وشو بانډ بریک شو OH ګروپ پلس میګنیشیم برومایډ په خپل ځای او OH ګروپ به اډ شوم دغه سیز به جوړ کی په بل انداز لیکم داسي MgOH او Br same داسي مو لیکو hydroxy magnesium bromide this compound contain OH group alcohol day this time the OH group is bonded to tertiary carbon so this is tertiary alcohol 3 degree alcohol now the Grignard reagent sumra important show it is further used for the preparation of primary secondary and tertiary alcohol so these were the synthetic applications of Grignard reagent chemical reactions of Grignard reagent with aldehydes and ketones याद साथ इधर reaction note कई जान next is us come topic को chemical reactions of Grignard reagent with esters the esters सर चिकले reaction कीगी नो दागे final product बा से जुड़ी की aldehyde आगे aldehyde में जुड़ी की दा नो कपरस के दा Grignard reagent पर excess की नो बिया बदा aldehyde further this reaction कई और दा reaction पर repeat की उससे secondary alcohol में जुड़ी बल reaction बजाओ next to एमा the ethyl formate सरा ethyl acetate सरा the Grignard reagent reaction पावरनी step के बाद Grignard reagent ethyl acetate से reaction कई और दागी ने जुड़ेगी ketone नो कदा ताप stoichiometric amount के आगस्त में दक्कर final product शो को का Grignard reagent डीर दी नो सो the ethyl acetate सरा combine शी आगे जुड़ की ketone और आगे ketone भी आप further Grignard reagent से reaction कई सब जोड़ी tertiary alcohol नो मतलब पागी चिदा बोर्ड से पाकोम ची बिया पागी पोई गई ची मतलब द रिएक्शन तास तैयारी फॉर्मल्डिहाइड सरा प्राइमरी अल्कोहल एसिटल्डिहाइड सरा सेकेंडरी अल्कोहल द कीटोन सरा डाइमिथाइल कीटोन सरा टर्शरी अल्कोहल नो ची कम से कम दार तैयारी जू मख की सेकंड एप्लीकेशन तरफ था द कार्बोनाइल कंपाउंड सरा रिएक्शन नेक्स्ट केमिकल रिएक्शन विद ईस्टर्स chemical reaction with esters अवल ईस्टर बाने जान पोयो करें ईस्टर्स so what are esters esters is the class of organic compound having the formula of RCOOR मतलब अगर organic compound चिपागी की 10 group मौजूदी this is called ether functional group this is called ester functional group په ایسټر کې تاسو په دې بوک کې ډایرکټ یو نوم لیکلی دی chemical reaction with ethyl formate دا سی لیکلی خو ethyl formate تاسو نه پیژنئ what is ethyl formate start به موږ والو د formic acid نه formic چې لږ ته کلیر شي بیکګراوند formic acid what is formic acid carboxylic acid دی RCOOH دام داسې ایکسپشن کیس دی چې دا جنرال فارمولا نه اوبې کوي څنګه چې فارمالډیهایډ نه اوبې کوله د کاربوکسیلیک اسید جنرال څه فارمولا ده RCOOH مطلب د کاربونایل ګروپ نه یو سایډ ته OH دی بل سایډ ته R دی خو دلته هغه R ګروپ نشته دا به یاد ساتئ کلیر ده this is formic acid اوس زه لیکم فارمیټ آین فارمیټ آین څه ته وایي چې کله فارمیک اسید یو हाइड्रोजन आयन लूज की चूंकि दा एसिड ले दा नो द रिमेनिंग नेगेटिव आयन इज कॉल्ड फॉर्मेट आयन द फॉर्मेट आयन दे उस नेक्स्ट तासु दी बुक तरफ तराजू इथाइल फॉर्मेट ही करे खा इथाइल फॉर्मेट नो द फॉर्मेट खो खपल जेली कमा HCOO दा नेगेटिव दिस रब इथाइल ग्रुप कनेक्ट कम C2H5 नो लिखो गोरे दा इथाइल शो और दा ग्रुप दा बिल्कुल सेम दी दिस इज फॉर्मेट दा फॉर्मेट आयन से कशी चार्ज होके उस पे चार्ज निश्चित नो आयन बहुत सने लिखम दिस इज इथाइल फॉर्मेट मुझे कम से कम दागी पर पार्शियल इंफॉर्मेशन पोए गई कि व्हाट इज इथाइल फॉर्मेट
فارمیک ایسډ به پیژنئ فارمیټ آین به پیژنئ بیا به ایتایل فارمیټ کلیر ده نو دی ایتایل فارمیټ سره ریاکشن دی دا بل مو سره کلیر کو بیا به رننګ ریاکشن ولیکو دوی می ورکړی دی ریاکشن وذ ایتایل ایسیټیټ دویم ایسټر ایتایل ایسیټیټ اول ایسیټیک ایسډ واٹ از ایسیټیک ایسډ کاربوکسیلیک ایسډ دی دا دی د آر په ځای ولیکئ CH3 CO then OH ایسیټیک ایسډ کاربوکسیلیک ایسډ دی ایسیټیټ آئن به څنګه جوړیږي ایسیټیټ آئن یو ہائیڈروجن آئن بلوز کی CH3 CO O negative this is called acetate ion acetic acid hydrogen ion lose कर this remaining negative ion is called acetate ion उस ethyl acetate आसान शो ethyl acetate डायरेक्ट पदी बुक की ओर कड़े कने ethyl acetate नो acetate पखपल से वो लिखाई CH3 COO this is ethyl group correct कहीं C2H5 this is ethyl and this is acetate this is called ethyl acetate نو دغه ته ډایرکټ ورکړي ریاکشن وذ ایتایل فارمیټ ایتایل ایسیټیټ چې پاغي پوي گئی ها پدیم ځان پوي کې ما ول چې ایسټر چې په ایسټر کې دا ګروپي اوس په دې ایتایل فارمیټ کې باقاعده ایسټر ګروپ شته په ایتایل ایسیټیټ کې باقاعده ایسټر ګروپ شته نو دیز ټو آر ایسټرز نو کیمیکل نیکسٹ زمونږه ریاکشن دی کیمیکل ریاکشن وذ ایسټرز چې په دغه باندې بیا پويږي دیس از د بیسیک بیک گراوند ځکه چې ډایرکټ مونږ لیکو نو بیا هغه سره کنفیوژن کریټ کیږي دا یو کیمیکل ریاکشنز اپ Grignard reagent with esters په esters کې بیا فرست ون ایتایل فارمیټ esters مین هیډینګ شو esters په esters کې فرست ون ایتایل فارمیټ ایتایل فارمیټ دې سره ریاکشن اول بلی کوي Grignard reagent CH3 Mg and Cl برومینم لیکل شي آیوډینم شي پلس ایتایل فارمیټ اتا سو پیژاند HCO then O then C2H5 this is ethyl format دا ایتایل فارمیټ دی فرست ټیپ بالکل یو شانی کم چې موږ مخکې میکانیزم وکړو بالکل سیم ټو سیم بای پولریټي لون پیر هم شته پارشل پازیټیو پارشل نیگیټیو ایروز ډرا کوي د دې نه دی اوتا او د هغه لون پیر نه دی اوتا او مطلب به نیو بانډ فارمیشن نو سټیپ نمبر 1 به جسٹ ریپیټیشن دا به ریپیټیشن سبشي اول به ولیکي دا CH3 this is CH3 next چا سره بانډ جوړ کو کاربن سره هایدروجن شتا دلته ولیکا رائٹ سائڈ ته سره OC2H5 شتا OC2H5 بر سنگل بانڈ اکسیجن میں پاتی کی گی پائی بانڈ میں بریک کی گی شفٹ کی گی بٹ ٹورڈز مور الیکٹرونیگیٹیو اکسیجن بچا سره بانڈ جوڑ کئی میگنیشیم سره کنیکٹ دے کلورین ایڈیشن پروڈکٹ جوڑ شو اس بردی دابت دی کہ بکم دویم سٹیپ کی گی ایلیمینیشن ہائیڈرالیسز نا ڈیفرنس پدی پائی کی داری پدی کی با ایلیمینیشن کی گی نو مخ کی بزو ایلیمینیشن پروڈکٹ بس سے جوڑی گی سنگ بکیږي لګزان پوهه کوي دلته لون پیر شته دلته پولریټی شته داسې وشي دا اٹیک کوي په دې میګنیشیم باندې په دې مالیکول کې دننه دا پروسس کیږي چې د نیو بانډ جوړي دا اولډ بانډ به بریک شي دوه الکترون اکسیجن ته لاړ په کاربن کم چارج پاتې شو پوزټیو د دې بیلانس لپاره به هغه بانډ بریک کیږي دلته برازي سمپل دا میکانیزم اول بس لیکو CH3 this is CH3 چا سره باندې C سره سو کا اٹیچ دی ہائیڈروجن رائٹ ته میولي کو بر باند ډبل شو ډبل باند اکسیجن دا پلس بل څه جوړ شو اول MgCl ولي کوي بخپل ځای MgCl نیو باند اکسیجن د میګنیشیم سره جوړ شو this is the new bond اکسیجن سره کنیکټ دی C2H5 this group is called ethoxy ethyl plus oxygen ethoxy magnesium chloride جوړ شو خو main product تراشه main this compound is acetaldehyde generally کما aldehyde
نو دا امپورټنس شو دا اپلیکیشن شو چې Grignard reagent is used for the preparation of aldehyde که کامن نیم وای اسیټلډیهایډ او ایثانل دا غي ایوپیک نیم دی خو چپټر 19 کې چونکې ډیسکس کیږي تاسو لا ویلی نه دي نو دا بل امپورټنس شو چې دې لپاره استعمالي اوس تاسو یو خبره ما وختي کړې و دا جوړ شو الډیهایډ خو که تاسو دا په ایکسس کې اغستی نو دی به اوس فردر د دې سره ریاکشن کوي او سیکنډري الکوهول به جوړوي او که په لږ مقدار کې ماغسي سټایکومیټریک اماونټ کې بس دیس از د میجر پروډکټ دوباره ریاکشن ضرورت نشته په ایسټر کې بل ریاکشن ایثایل ایسیټیټ سره ریاکشن وذ ایثایل ایسیټیټ ایثایل ایسیټیټ ز ریاکشن لیکما اول Grignard reagent CH3MgCl plus ایثایل ایسیټیټ وختي من کنفرم کړی دی CH3CO this is acetate group and this is ethyl this is ethyl acetate which is in ester our next step the same bilkul same the de pashan lone pair also negative charge das da bond bia shift kigi bara da positive and this is negative arrows draw kai from negative to positive from lone pair to positive या from partial negative to partial positive step number 1 is just the repetition of this one addition product में जुड़ेगी addition product डाली अवल पे बोली कि CH3 this is CH3 बांडी रचा सर जोड़ का कार्बन सरा कार्बन कॉम्बिनेशन दारे चे लेफ्ट ता मिथाइल दे राइट ता OC2H5 दे O और C2H5 लेफ्ट मिथाइल दे जख्का तलीकम दस बरस सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन पाती शेरी ऑक्सीजन न्यू बॉन्ड जोड़ी दे मैग्नीशियम सरा और मैग्नीशियम कनेक्ट दे क्लोरीन सरा बिल्कुल सेम टू सेम एडिशन प्रोडक्ट जोड़ शू दे मतलब दा چې دا 15 रिएक्शंस मंगुए په 15 وانو کې فرست स्टेप इज वेरी सिमिलर बिल्कुल یو شان پاولی دریو کې با हाइड्रोलिसिस کېدو الډیهایډ او کیټون والا او دلته الیمینیشن کیږي هغه الیمینیشن سټپ با زدلتی ویلی کم داسي نیکسٹ الیمینیشن بداسي کیږي چې تاسو لون پیر هم یوز کولای شئ داسي پارشل نیگیټیو چارج هم پدې ده with respect to carbon دا یو او دې سره هم لون پیر شته پارشل نیگیټیو دی دا اٹیک کوي په دې میګنیشیم باندې هایلی الکترونیگیټیو دی هغه الکترو پازیټیو دی د چې نیو بانډ جوړي دا اول بانډ به بریک کیږي دوه الکترون به دیته زی ځکه چې اکسیجن دوه بانډ زی چې دریم جوړي پازیټیو چارج کریټ کیږي غیر بیلنس لپاره ودا پای دا سیګما الکترون الته شفت کیږي کلیر دوه الکترون الته لاړ کاربن پازیټیو د دې بیلنس لپاره هغه بانډ به بریک شي دلته ورشي پروډکټ ولي کوي اول ستا سره د CH3 this one is CH3 بیا د C بیا سره حقیقت CH3 دی رائټ طریقم CH3 کلیر سنگل بانډ اکسیجن هغه بانډ شفت شته خو اکسیجن بانډ پوره شو د کاربن هغه پوره شو او پلس دویم MgCl په خپل ځای ولیکئ Mg او Cl د سره اکسیجن بانډ جوړ کو اکسیجن کنیکټ دی C2H5 سره نو اگین بالکل سیم ټو سیم داسې ethoxy magnesium chloride and this is ketone this is another importance of Grignard reagent دې مطلب چې Grignard reagent is also used for the preparation of ketones primary alcohol secondary tertiary aldehyde ketone نو ځکه خو دې ساينټیسټ د دې کمپاوند په ډیسکوري باندې په 1912 کې نوبل پرایز لري چې ډېر امپورټنت کمپاوند دی کیټون دی ایسیټون متوي ډای میثایل کیټون متوي او پروپینون د دې ایوپیک نیم دی خدا کسی با مخ کی بیا چپټرز کی کیږي نو دیز ور د کیمیکل ریاکشنز اف Grignard reagent with esters سره دا ریاکټیویټي شو نیکسٹ بیا مخ کی زو بل ریاکشن تا د Grignard reagent چونکه پولر دی انتهایی ریاکټیو دی نو دا هر چا سره ریاکشن کوي او موږ بیک ګراوند کې داسې ویلو چې ایون دا مایسچر نمی نه د نمی دا غي سم ریاکشن کوي نو دیو جن دا په ایتر کې دی سولوشن موجودي او دا منګه اس ډرای پام ته نشو ایسولیټ کولای ریاکشن with carbon dioxide CO2
دی ریاکشن ته موږ داسې ورکولی شو carboxylation of Grignard reagent. Carboxylation of Grignard's reagent. د دې نه مخکې چې کوم ریاکشن ما تاسو ډسکس کړو الکوهولز درې واړه تیار شو نیکسٹ چپټر کې دي الډیهایډ او کیټون تیار شو چپټر 19 کې دي او دا به دې کې به تیاریږي کاربوکسیلیک ایسډ چپټر نمبر 20 او باقاعده هیډینګ ورکړی دی چې کاربوکسیلیک ایسډ پریپریشن نو بای د کاربوکسیلیشن اف Grignard reagent دا هیډینګ می دا غزنه ولیکو نو دلته خو دې کیمیکل ریاکشن دی وذ کاربن ډای اکساید کلیر دا Grignard reagent لیکما CH3 Mg او Cl देखिए पोलरिटी दा पॉजिटिव दा नेगेटिव और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड कत स्ट्रेट लिखियो कदासी लिखी स्ता चाइस दे कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड जी दुआ दस बदे कि सिग्मा यो पाई पोलरिटी स्ता पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव दायो एनी वन पाई बॉन्ड अवल ब्रेक शी क्लियर दा उस देखिए बा एरोस्ता सो दे ड्रा का ये दा देना ड्रा के या देना ड्रा के ستا چایس دی سیم دی سیم دا څه مسله نه ده کلیر ده د دې یو نه او د دې نه ایرو ډرا کا دی یو ده بس نیگیټیو ټو پازیټیو سٹارټ پر کوم ځای نه لې اول به لیکي CH3 د میتایل کاربن بانډ چا سره جوړ کو د کاربن سره د دې کاربن سره with the help of double bond oxygen connect دی دا شو دلته وسره ډبل بانډ اکسیجن دی خدا بس سنگل شي ځکه چې د نیو بانډ جوړی نو دلته یو پای بانډ بریک کیږي الکترون به د خوا راځي دا یو کلیر د نیو بانډ میګنیشیم سره جوړی this is میګنیشیم کنیکټ د کلورین سره دا سټپ هم دا پریویس 15 ریاکشنو په شان دی اډیشن پروډکټ 6 ټایمز دا ریپیټ شو نیکسٹ بیا ایسڈ हाइड्रोलाइसिस वाटर की ऑक्सीजन की पोलरिटी दा यो पार्शियल पॉजिटिव यो पार्शियल नेगेटिव उस गोरी द दिस आर लोन पेयर हमस्ता पार्शियल नेगेटिव हम दे विद रिस्पेक्ट टू दिस मैग्नीशियम विद रिस्पेक्ट टू दिस कार्बन आल्सो बहरहाल दे बा टेक कई द हाइड्रोजन पर प्रोटॉन बानी इज अ बेस कार कई बेस अटैक्स ऑन प्रोटॉन दायो और दा ओएच बा टेक कई पदे बानी अवल वाला ओल्ड सेटअप बोली गई ओल्ड सेटअप स्ता सर दे CH3 بیا دې سی ډبل بانډ او کلیر دلته اکسیجن د ښکته هم د قصیدی کوم چې لک کنفیوژن کریټ شي تاسو ته د اکسیجن هایدروجن واغس هایدروجن آین فرام واټر میګنیشیم کلورایډ په خپل ځای MgCl OH ګروپ میګنیشیم ته کنیکټ هایدروکسی میګنیشیم کلورایډ د په خپل ځای خدا کمپاوند جوړ لګي ارینج کو چې څه شي دي CH3 C double bond O دا OH خطه دی رائٹ ته بوزي وس کلیر شي چې کاربوکسیلیک ایسډ دی ایسیټیک ایسډ دی کاربوکسیلیک ایسډ جوړ This is another importance of Grignard reagent that it is used for the preparation of carboxylic acid and this is also the preparation of carboxylic acid in chapter number 20. These were all about the chemical reactions of Grignard reagent.